دغه شان یو روایت کې راځي د شمعون ابن زید رضی الله عنه. شمعون ابن زید د صحابي وی دی یو پیر د یو غزا نه واپس شو، جهاد له تلو، د هغې نه واپس راغی. نو چې راغی کور ته نو د شپې راورسېد، د ماسخوتن دا ډوډۍ وخوړه. اوس ګوره جهاد نه راغلی، څومره به ستړی، څومره به دې زخمي شوی، څومره تکلیف به ورته رسېدلی. چې راغی نو ډوډۍ وخوړه او بیا یې کور ورته اوبه راوړئ او داسې وکړو، او بیا د دې چې کوم ځای کې جانماز و، کوم ځای کې ځان له مونځ به کو کور کې ځای خاص کړی و، په هغې کې ودرېدو. یو صورت یې وي بیا بل شروع کړو، بیا یو چې هغې ختم کړو بل یې شروع کړو، هغه بل چې ختم کړو بل یې شروع کړو، او لګیا دی لګیا دی. روایت کې راځي حتی اذا اذن المؤذن، دغې چې ګوري سحر منزله مؤذن اذان وکړو، نو بس دې هلې پته ورته ولګي چې دا خو اذان وشو. نو ښځه پسې راله ورته وی ابو ریحانه، دا ابو ریحانه دی، وی قد غزوت فتعبت في غزوتك، وی ته غزا له تللی وي، ستړی شوی وي، ستړی راغلی وي، بیا واپس راغلی. نو دمه خو دې ونه کړه، خو زما ولې څه حق نشتی، زما څه حق نشتی. ته رالې ودرېد او بیا ولاړ او ولاړ او دومره ودرېدی، دومره ودرېدی چې سهار اذان پکې وشو. نو هغه ورته ویې ولې نه حق دې شتي، خو په الله درته قسم وخورم که زما سوچ دې طرف ته تللی. نو هغه ورته ویې ستا سوچ کم طرف ته و، فما الذي شغلک یا ابا ریحان، ستا سوچ کم طرف ته چې ستا سوچ دې ته نه ځي چې دې کور کې ستا ښځه ده دمه کول غواړي، ستا سوچ ستا دې بدن ته نه ځي، ستا سوچ دې ته نه ځي چې ته ستړی راغلی، اخر ته په څه کې مصروفه وي. وی لم یزل یهوى قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها وازواجها ولذاتها، وی زما ټول سوچ په هغه جنت کې و، کوم جنت چې الله تیار کړی مؤمنانو دپاره، ټول سوچ مې هغې ته و، د هغه جنت هغه نعمتونه او د الله دیدن او پیغمبرانو سره ملاقات او ښایسته ښایسته میوې، ښایسته ښایسته نعمتونه. وایي دقې کې لګیا وم او بس چې واورېدو مؤذن وایي چې حی علی الصلاة، الصلاة خیر من النوم. دې ته وایي د احسان مرتبه، داسې بندګي د الله کې دی چې ویني دا هر څه. وایي زه د جنت په دې خبرو کې دومره مصروفه وم تر دې چې وایي مؤذن څه وکړو، اذان وکړو. دا اوچت خلک دي چې دغه مرتبو ته رسېدلي دي او دغه ځای ته رسېدلي. که د امام بخاري باره کې راځي، د امام بخاري رحمه الله باره کې راځي، وایي یو پیر په منځه ولاړو او مچو وچیچو وله ځایونو کې، څو ځایونو کې وچیچو، وله ځایونو کې، او دا جسم یې ټول راوپړسېدو، ټول راوپړسېدو. نو بیا ورته خلکو ویوي نو ته وایي منځه نه به وتی وي، هغه ورته وویل صورت راله دومره خوند را کړی و چې بیا دې راوتلی شوم، صورت راله دومره خوند را کړی بیا نه یم پوه شوی، تکلیف راته ډېر و، ځکه چې ولس ځایونو کې چې یو مچۍ څوک وچیچي، ولس ځایونو کې مچۍ سړی وچیچي، جسم ټول راوپړسي او سهار یې د انسان یو ځای چې وچیچي هغه ځای څنګه شي، په ولس ځایونو کې وچیچو. وایي صورت راله دومره خوند را کړی چې زه راوتی نه شوم. نو دغه اوچت خلک دي چې الله یې پېژندلی دی. کم خلک دي دا؟ الله یې پېژندلی دی.